मावरद المصنف بتقريب بيان الأمر بيان اسم الفاعل مفعول به دا وردا لاشتراكهما في عدم احتمال التكرار في عدم احتمال التكرار دا کار ولې وکړو فایل بیان ولې وکړو چې دا ویلو دا فهم د نزدیکی دلیل څه و لاشتراکهما في عدم احتمال التكرار لکه د دواړه اسم فاعل او صيغه د امر دا شریک دي په دې خبره کې چې دواړه احتمال د تکرار دا خبره و مقاله باندې وې وکذا دا اخف وکذا سمانه وګړي وا شابه وکذا همدارنګه تقاضا د تکرار نه کوي احتمال د تکرار نه لري اسم الفاعل فاعل همدارنګه چا څه مطلب ده پوشان د امر باندې سره امر تقاضا د تکرار احتمال د تکرار نه لرلو څنګه اسم فاعل تقاضا او احتمال د تکرار نه لري يدل على المصدر لغه وجه وکم دیو برابر ولې شروع يدل على المصدر لغه تکا اسم فاعل دان دلالت کوي په مصدر باندې لغت په اعتبار سره چار اسم فاعل پتہ ولګي اسم فاعل ډایرکټ زیر چا د مصدر تک دې معنی کې مصدر داخل ده وې گئی یو او د موجوده چې دا مشتق ده مشتق من هوی مصدر دا مشتق ده مشتق من هوی مشتق من هو کومه خبره کړې مشتق من هو کوم شی مشتق هوی اسم فاعل چې هو ته د مصدر نه باندې وې گئی دلت کوي دې باندې مصدر من لغتن ولا يحتمل العدد نتیجه بین احتمال عدد او چې دا کله شو مصدر باندې لږ کوي مصدر احتمال عدد نه لري دا به نه لري فقوله دا مولجون رحم الله لغي تاسو د مادین چې کوم ماتر لګول دا چې هغه غرض بیانې دې بار سم مطلب شلو او دې بار ته سم مطلب شلو اوله بار ته ویل يدل المصدر لغتا دې بار کې مولجون رحم الله فرمایي چې ماتن د دې غرض او وجه دې تشبیه دا چې ما اسم فاعل ته تشبیه ورکلا صيغه امر سره وجه لانه يدل على المصدر وایي دا وجه د جاش ولا وجه د تشبیه ولا اسم فاعل جا سره صيغه امر سره صيغه امر سره فقوله قول د ماتن سره يدل الى اخره يدل الى اخره بيان لوجه التشبيه دا بیان دا لپاره د وجه د تشبيه ورکول د اسم فاعل چا سره سره د امر سره ولا يحتمل الى اخره تکي ملجون لك نیو بخدي تذكر لغوي فقول يدل الى اخره او ولا يحتمل الى اخره عطف عليه دا عطف د بچاباني عليه يدل بني يدل الى اخره بني ورته مولي دا خوند دی او نحوین سوچ لرو جمعی وایو نس جائز ده ولا يحتملو دا عبارت دا لا يحتملو اوتفا علیه دا عطف کړه شوی دا علیه مچا باندې یدلو کړه وای گئی بڑا جائز ہے قسم مو ویلی جمله ویلیا مو ویل بیان جائز ده بل صدا مبتدا خبر جائز دي وفي بعض النسخ بعض نسخو کې راغلي دي وفي بعض النسخ یوي نسخه کې راغلي یوي نسخه کې راغلي دي لا يحتمل بدون الواو لا يحتمل بدون الواو في بعض النسخ اللي قال شمه دغه اسم الفاعل يدل على المصدر لغه ولا يحتمل او شابه کې مینس کې یو عبارت تاسو یو نسخه ده سیدا چې کې قال شمه لا يحتمل بدون الواو څه مطلب ده يدل على المصدر لغه لا يحتمل بس واو پکې نشته دا موږ معلومات غلې وګرځو وړه وجه شي شي کما شولا دا څنګه ده چې کله واو پکې نه وي بیا غرض بدل شو دا څنګه غرض دا وي فيكون هو بيان وجه التشبيه لا يحتمل على عدد دا عبارت دا وجه دي شي دا وجه دي شي او هر چې يدل على المصدر لغتان دا يدل جمله فعليه
دا بحال او ګرځي کې اسم فاعل احتمال دا غلط اسم فاعل نه لري او په حال کون د اسم فاعل کې چې کله دا دلت مصدر باندې کوي لغت په اعتبار سره لغت په اعتبار سره مصدر باندې دلت کولو د احتمال عدد پکې وی وو وایي لا يحتمل العدد دا بیان دا وجه د شی وشي وجه تشبیه وشي او يدل على المصدر لغتا دا بحال او ګرځي کې اسم فاعل وشولای راځي في بعض النسخ لا يحتمل بدون الواو لا يحتمل دا جمله بدون الواو بغیر دا واو نه واو کې مې نشته دا به فرض بیان کو فيكون دا جمله لا يحتمل العدد دا جمله فيكون هو دا عبارت چې لا يحتمل دا بیان وجه التشبيه دا بیان چاشي وجه التشبيه اسم فاعل دی چا سره تشبيه دا کنه باب تفعيل معنا کو فيكون هو دا لا يحتمل على عدد بیان وجه التشبيه دا بیان دا وجه التشبيه ورکول دا چا اسم فاعل چا سره صيغه امر سره تشبيه کین وجه دا بل عبارت څه کوو سره بل قول يدل سره یو قوله يدل قول دا متن چې يدل دا هر څه کنه ورته کلو وقع حالا هر وقت شان هر وقت کی اسم فاعل اسم الفاعل تبذل حال شي مضاف الیه تبذل حال وګرځي معنا هو کا مطلب معنا څه شو دا پټ پټ درو معنا لګوي اي قضا مشان دا صيغه د امر باندې احتمال د عدد او تقاضا نه کوي څوک اسم الفاعل اسم فاعل ولنه کوي لانه لا يحتمل على عدد وجد شيء بهذا لانه لا يحتمل على عدد څنګه په احتمال د عدد نه لري وجه برابر شو هغه نه لګا نه برابر شو پلګي دا کله مطلقنا حال كون يدل على المصدر لغتا وحال كون اسم فاعل کی حال كون اسم فاعل حال كون اسم فاعل کی يدل على المصدر لغتا چې دا دلت کې چا باندې مصدر باندې لغتا جهت د لغتنا جهت د لغتنا جهت د لغتنا څه مطلب دا خارج ته بدل نه الفاظ بدل نه ګوري نو لغت په اعتبار سره چې عبارت نه کومېږي او عبارت نه معلومه چې د مصدر باندې لږ کوي مو معلومي یو مشتق هو په اعتبار سره او دویم دی معنی مصدری په لحاظ چې معنی کې معنا مصدری بتالا اسم فاعل خو ذات شلو ذات مال وصف معنا مصدری او حال وصفي ظاهر الګي چې والو کوي خراب وي کنه کوي شاته وایا او اعتراض کو شولې لا يحتمل وجه ولا او يدل على المصدر لغة دا جمله حاليه وبالتجانا اسم الفاعل عبارت اسم الفاعل مضاف اليه عبارت شبه فهو احتراز تناول وعليكون اسم فاعل کی جدا دلت دی مصدر باندې لغتا دې عبارت بس مقصد شته یو مقصد بلندا یو پیدا کارو کو جهاله جوړ کړو قید شو تا نو قید په وخت سره کنه ګوره حال قید نه حال او صفات دا قید ذل حال او موصوف دا بارا قید شو کوم قید دا قید نو دوا دي یو قید اتفاقی دا چې موقع بیان کوي او یو قید احترازي د څوک وباسي دا قید کم قید دا نو وایي قید احترازي دا غرض دې غرض بیانوي چې يدل عليه المصدر لغتا فهم غرض دا چې دا احتراز او نشانه هغه اسم فاعل نه چې هغه مصدر باندې دلالت کوي خو اقتضاء مقتضا په اعتبار مقتضا راشي ده بعض الناس يتزاوجون وغيرها كالنسي قال لك وده قال لك اسم فاعل دلت کوي مشابه دي مصدر باندې وقت اقتضاء په اعتبار سره دا لغت په اعتبار سره دا کې احترازي شو نه سلوب وصلوا فهو يدل عبارت احترازون لا احتراز عن اسم الفاعل الذي اغا اسم فاعلنا يدل عليه شغال دلالت کوي عليه په مصدر باندې اقتضاء جهت دا تقاضي جهت دا تقاضا سو کوي شریعت کوي یا اور اب هو ایک څنګه تقاضا کله شریعت کوي مثال کے طور پر یہ کہ عبارت جوړي شریعت تقاضا کوي چې شی باندې یا اور تقاضاو کی شریعت شی وای دی थोड़ा جایز مقدر بدل شي به اقتضاء مثال هو څه مثال کوي مثل قوله انت طالق مثل قول قوان خذوي انت طالق انت طالق
سمعت معنا شنو سمعنا کو انت طالق دو طلاق دا طلاق وی صفات دا دې طلاق دا خدا تاسو طلاق دا چې صفات د خځو وقتی طلاق وی طلاق چا درته تاسو په انت طالق کو بیان سره خبره وایي خبره بیان سره کی انت طالقون تخذ طلاق دا طلاق ای شریعت د ذکی تقاضا کوي شریعت تقاضا کوي چې طالقه خلق او طالقه جوړي چې خوان طلاق ورکړي وي اخوان طلاق د نشته دا کښتا نشته دا د طالقون دا دغه طالقون دا دلالت کوي په یو بل طلاق باندې چې هغه فعل د خوان دا تطلیق دا طالقون لګي دا په طلاق باندې دلالت کوي چې هغه صفت چا ده صفت یا فعل د خوان د نشته دا طالقون دلالت کوي دا و دې کې آیدا خبره کېدل شي چې دغه به احتمال عادت نه وي نه دې کول شي مو هغه اسم فاعل منل دا چې هغه اسم فاعل په مصدر باندې دلالت کوي په اعتبار د لغت سره او دلته طالقون دا په طلاق چې فعل د خاونده باقي باندې دلالت کوي خو اقتضاء نه ویږي دا احترازي مثال لګا نه تاسو وایي فإنه دا هغه اسم فاعل چې دلالت کوي په مصدر باندې اقتضاء خارج دا اسم فاعل خارج دا اما ده باسنا نحن فيه چې موږ په مشغول یو چې موږ نبحث فيه چې کوم به مباحث کوو کوم اسم فاعل کې وبېږي هغه اسم فاعل هغه خارج دا څه مطلب دا موږ اسم فاعل هغه دا چې مصدر باندې لغت په اعتبار سره دلالت کوي او دا موږ مثال ورکړو دا هغه اسم فاعل دا چې په طلاق مصدر باندې دلالت کوي خو په اعتبار دا اقتضاء سره نو مباحث نه دا مباحث سره خارج دا فإنه نا خارج نام معنا هو به مو چا کې یو کوم اسم فاعل کې هغه نه خارج دا وای شاباش فيه وسيأتي بيان بڑا دا خوش کنا انا هو فيه کوم کې یو وسيأتي بيانه ان قریب دې بیان ورچا بیان ورشي اسم فاعل چې دلالت کوي په مصدر باندې اقتضاء دې بیان مو ان قریب ورشي سو ان قریب ورشي ان قریب کوم ځای کې دا الله دې شرط کړی دا دی بحث اقتضاء النص اقتضاء النص بیان دا خبر راشي چې مصدر باندې دلالت کوي شاباش دا هو مثال وکنا مو اسم فاعل دا پوشان امر دا نه دلالت کوي په مصدر باندې لغت په اعتبار سره او احتمال د عادت نه لري مثال حتا جزئیات حتا نتیجه دا مثال دا لا يرادون نبشي مراد کوله نبشي اخستره دی آیت سارقه دی آیت سارقه آیت سارقه کی کوم سارقه بیان شوه دا هغه سارقه نه بده شي اخستره الا سارقه دونو مگر یو سارقه مگر دا یو سارقه ولې اخره دغه خبره وکړي یو مصدر کې بعد خبرې دي مصدر په معنی کې مو یو والی وي یو والی ثابتېږي یا په توحید حقیقی کی یا توحید جنسی کی وبېږي فرد حقیقی یا فرد کلی کی هغه خبره کړی و چې سارقې څو افراد دي کل معلوم دي نه سره غني څو غلي وکړي معلوم دي کل سره معلوم دي به اجماع یا واسره الاجماع ټول مراد کوي چې ټول مراد کوي نو اجماع به درغله چې کل دې سارقو باندې نه لګي یو فرد حقیقی وېږي توحید فردي سبب شو اسم فاعل مشابه کې بنده هو فاعل بس بند پوچا کې توحید فردي کو توحید جنس کې حقیقي مشابه الله یراد کې آیت سارقه دي آیت سارقه نه بنشي غسله الا سارقه واحده مگر یوا سارقه بالفعل الواحد اتاول سارقه یواش ولا في سارقه شو غسله څنګه مصدر بدل کوي او مصدر کې یو والی خبره وي او دا ټول واخلې یو واخلې ټول سره نه شو یو واخلې اجماع سره او یو سره قاش ولا کنه تاسو یو سره قاش ولا څنګه دا اسارق او سارقه دې یو سره قاش ولا یو سره قاش وږي یو سره قاش څو له سنت یو بالفعل الواحد یوې سره دې سره لا تقطعوا نبشي کټولې الا يد واحده مگر څو سنا یو لاس مگر کوم لاس خیر
كلها سو خير خیر سره کټ ګوزکا چې دا خبره سمې تشوي دا اجماع سره چې تا یو منا متعین ده خلاص متعین اجماع په دې امت اجماع په دې راغلی دا حدیث قولی په دې راغلی دی حضور پاک بیان کړی دا حدیث فعلی په دې راغلی دی جناب رسول الله خپل په ژوندۍ کې خلاص پکړی دا بس ورګي رایا موضوعیه اشیاء زوبره ان خاطر هغه کټ شوی دا عائشہ صدقه وای حضور پاک یو لاس پکړی خلاص او درګي بل کس نه کټ کړو خلاص بس واش څو درې شو اجماع حدیث قولی حدیث فعلی په دې باندې چې دا خیر وکړي بل بندا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کو قران آیت کریمه کې قرات دا سویا فقط وهو ايديهما مثلا سوي فقط وهو ايمانهما فقط وهو خلاص نه کرتے خلاص نه صحیح سوی دي خلاص ايمانهما د دوه ستوي خلاص ايمان مزه کوي البکی السارق والسارقة تسنیه ذکر کی نو فقطه ايمانهما خلاص او خلاص سړی او خلاص دخدي بس ضرور د لیل څنګه خبر سړی دا خنامو شمارات کومه ده خلاص څه څه سره کې واسطه ښاشولا ایوي سره کې مراد یو ورکټ کول لیکوم دا خلاص بس احنا خو یو راځي چې بلې شروږي بس یو راځي بس نو نه کوي وایي تاسو وایي بس من فعل الواحد یہ سارے ایسا لا تو کو ابو شکر قول الا يد واحده مگر اصل ہمارا سو کہ الا يد واحده خیر الا يد واحده نو عبارت غرض تھا رجوع على التفريع على عدم احتمال اسم فاعل التكرار غرض حتى لا يراد بعد سرقه سمانا شد دې دا تفریق کوي دا مثال راوړي و دې خبره باندې چې اسم فاعل احتمال د تکرار نه لري یو غرض شلو عبارت دیم غرض و الزام على شافعي رحمه الله الزام راوړو دې عبارت کې چا باندې شرط راغلو امام شافعي رحمه الله باندې څه خبرې دي فی ما هغه قول کې ذهاب الیه قول ذهاب کړي څه ذهاب کړي دا احتمال دا تکرار لري تکرار نه احتمال دا تکرار لري دوی چې نه لري سره سره راوړو هغه به راوړو دا غرض دې عبارت شابه بیانو بیان دا تفریق بیان دا الزام بیان دا الزام یا بیان دا تفریق سره ان شافعي رحمه الله يقول هغه مذهب صدا مذهب دا مذهب دا کلیه دا احتمال تکرار لري مثال تکرار ان شافعي رحمه الله يقول فرمای ان سارقه تقطع يده اليمنى اولا خیالات بکټ کول شي اول ور چې یو ور غلاو کی ثم رجل بولیو سرا ثانیه بکره دوباره غلاو کی کله خبر کړو ثم يدخل يسرا ثالثا کله بیا غلاو کی سمشي خیر دې کټ کی تر کله لاس وکټ کی تر ثم رجل اليمنى رابعا سمږي سلام وکټ کی تر وېږي نو دلیل هم سره دې دا نه کوئی دا کم کار دا اوس راځي تاسو بالکل معطل کړو صدا حضرات څه تجربه نور کوي څه فرمانی کوي او بل کو سړی اس نو وسلو ابو دې څنګه ګوري او دسته کې بدوي وغیرہ خبرې ابو کسب سره کوي نه شریعت سره دې بدوي زجر کوي شریعت سره مرګ کوي زجر کوي ولا چې نو باندې کې دا به خاطر طریقه دا چې مرګ دې وکړي رسول الله تعالی کټه بالا سره کټه دې چې کټه مټ ولټي کول نه په دا زجر دې زجر په یو لاس بس ما ته ډول کوي نو به به ځان کړه دې په څه درا بلکی څه ما ته एकदम शुरू है खोल लेना मैसेज ना हर के बच्चों बोले ना जी को हमेशा जो शब्द हुआ है दलील लौड़ी مشبيه है बोला दलील लौड़ी जो सर दलील दरस का हो गए सरों का कुछ सरों करों को गवी सरों गली हो की और कमा दे कर सके चल हुई इंजम अगला कर सके व्यवसाय करते हैं कोई ना समा सरदार खाना बदले थी और तो उन्होंने जो करी थी इतना कम का के तो मतलब 10 भी खाना बहाना दी ثم رجله اليمنى رابعة صبر موري بدرجة أخير خاكاكين دليل قوله عليه الصلاة والسلام من سرق فقطعوه فقطعوه كتبه فإن عاد بيغلو فقطعوه بيغلو فإن عاد فقطعوه فإن عاد فقطعوه بيغلو خبر واحد تقام زرا
مسعود حدیث نه د خبر واحد دا دې نو قران شو متوره مون دلیل وایندنا حنا په پلیز باندې مون پلیز باندې لا تو قطع اليد اليسرى في الثالثه دې مو لغراو کی دې پتا خیلا غسلاس نشو غسلاس وو چې یو لغراو کله نو خیلا سپټ کړو بیا غراو سم کوو بس پاتې بس پاتې کټي خو دې مو لغراو کړه دې پتا لا نشو حوالے کرتا ہوں ارے مدلل پر سے کرتا ہوں شاباش فإننا لا تقطع اليد اليسرى في الثالثة بل خلد في السجن دا وہ ہمیشہ دا پراجل کے جو بولے سم ہمیشہ سو حتی یتوبا کہتے جو توبہ کسی توبہ اس کو بھئی توبہ سب بات لگی کوئی توبہ بات دا لگی چیتنا وہ زبردست کرنا گوی لگا متقین و پشان مانے کرنا مقرئی دے مخلصین و خلق پشان کرنا وہ شروع کی نگر خلق ہوئی شروع ہوئی بس ہمارا بوئی جدا جیلنا بس شابات دلیل جوڑا احنا بوئی چیدا دلیم واربو لاس نشکر کولے خیگس لاس جیتا بچولی شی وجہ لأن سارق اسم فاعل دلیل احنا بوئی لأن سارق اسم فاعل يدل على المصدر لغة شابالي والمصدر لا يراد به إلا الواحد أو الكل مصدر ته هنه شي غیستلې یا یو او یا کل یا توحیدی حقیقی او یا توحیدی جنسی وې گئی ما خلاص کړی شنو بس شامل بار بار الله یہ بڑے زیادہ بیان قوم الله والمصدر لا يراد به الا الواحد او الكل توحیدی حقیقی یا توحیدی جنسی او دا مخاصبه دا کړی دا كل سرقات توحیدی جنسی چې کل سرقې دي لا يعلم الا في اخر الامر اب اخری عمر کے بعد لگی بالکل په هند باندې شي چې بس ساده روز سای پوزه تراجو دې په توګه دې بلا کړل شي بچا ته اړ دې مستو اجل دې حد مجل دې كل سرقات ته تاسو کې دا دې تمام ده مزيدي وكل سرقات خل سے زائد پاتہ لگی کہ ما حج دې کوي اس پاتہ لگی ہوتا سمجھ بھی نا وكل سرقات لا يعلم الا في اخر الامر فصار الواحد مرادا بيقين يوا فصار الواحد يوا غلا مرادا بيقين دا مراد شولا بيقين سرا فدا فند راجي مش بالاجماع اجماع راندي باندې بيقين اي بالاجماع اجماع سره یو شولا لا یو شولا یو غلی سو حد نه جوړي سو رسول پکړي یو لاس پکړي وجدا چې مهان متعین کړی دا خلاص دا او شی ولې غلا وکلا محمد مہر متعین ته پایې د کلمات کې خیلا سے کټ دی خیلا سے کټ کو دوبارہ غلا کوي قران وایي خیلا سے کټ کم نشي کټ خیلا سے اشاره نشته خیلا نشته دا بس خبره یو پورا خبره بچو دی وې نه یو مراد شلو قران وایي خیلا سے کټ دی مو خیلا سے کټ دا دوبارہ غلا کوي یم سکو بل څه کول نشو مشتا مراد دغه قران کې او دا موږ کوي وجه اشتغل هذا الشيء وبيجي ماشي وبالفعل الواحد فيو كرتوت سرا وبالفعل الواحد فيو كرتوت سرا فيو يغلي سرا لا تقطع الا يد واحد يو لازم في شابه اسمه لا يدري شو احنا اسم فاعل دليل له وايضا هم دليل بيان دليل سي احنا فقط وعود دال على قد فقط قد امر بهم دلیل احناف ہو جو اس میں فائل نے واقع دلیل چیو یا ایو لیسا بیو لاس کٹ کی بهم فقط توسي قد امر دارون على القطع وهو ايضا لا يحتمل على عدد او لا احتمال فقط او دال فقط امر ثم تبدا مصدر کا امر هو غلط ان امر هو مختصر لي اطلب منك ضربانا مصدر ده هو ايضا لا يحتمل على عدد او قطع مصدر ده احتمال عدد الذي فلا تصبط اليد اليسرى من الايات قص لاس دا اخستل نشو مراد کول شو اید کریمانا تک هم یو مراد اخستل وی گئی دا احنا خپل دلیل ذکر کو او لا يقال ترى اعتراض دا جواب شخص وای سو لا يقال سو اعتراض ما کوي وجه لان نقول مو جواب وی گئی اعتراض سو جواب ولا اعتراض ما کوي اعتراض تا او اعتراض دا چې نه تاسو ویلو چې آیت کریمه کې هو مراد شو خیر لاس هو مله خبره دې شو خیر مراد شو احناف تاسو وایي چې اسم
اسم فاعل دلته یو مصدر باندې دنه به یواغل اخلو او لاس به یو لاس کټیږي خیلاس او بهګي احنافو تاسو نه بوختنه کوو چې تاسو د ځکه څخه حاضر کوئ وای مو اغلا چې وکی اچھا ولاړ تاسو وګا ها اسم فاعل اسم فاعل اسم فاعل اسم فاعل اسم فاعل انا پتا سو ہے کہ اسم فاعل دنه مراد یوا غلا شولا دغه مصدر مصدری معنا ده پکې او یوی غلی د وجنه یو لاس کړی انا پتا سو د به خاج کړوي غصب خاج کړوي انا پتا قرآن کریم څنګه او تاسو اخلي نو سر امری دا غدا چې تاسو اخلي دا خو دلیل دی خبره دا علامات دی خبره انا تاسو تکرار کوي اسم فاعل تکرار نه منلې غصب خاله کړوي انا په مذهب مو دغه تاسو وې اسم فاعل تکرار احتمال نه لري انا په تاسو د بیمه کله څه خاصه کوي ایت کریمه نه څنګه ثابتوي حالانکه انا په تاسو ثابت کړی دا حالانکه انا په تاسو ثابت کړی چې څه خان کړی او بیمه دا څه خاصه ده ولا ایت کریمه نه د علامات دې خبره ده چې اسم فاعل احتمال تکرار دا هغه خپل قرمه دی چې تاسو وایي نه لري او مذهب د سدا مثال سره وړي تاسو مسائل شتاري چغینا سبا هم دي تکرار کوي کو شو دې لا يقال ادني ویشي سو اعتراض نه کی صحیح اعتراض دا اعتراض ينبغي غير سوي معترض ينبغي مناسبه الله تقطعوا الرجل اليسرى مناسبه ده چې کله څخه کټل کړي شي چې کار لسانه دي وهم ورغ لیک ايزان امدارنګي سترنګي چې غس لاس نشي کرای ساري سي ویږي او چې کټ کوي نو علامات دې چې احتمال هغه لري کنه موبایل اعتراض احتمال شته کې کنه ویږي یا نه نقول جواب کوي انا جواب راکړي خاموش کینا خاموشو کینا آیات کریمه کې د خیر بیان نه دشي آیات کریمه کې د خیر بیان نه دشي دا تاسو پرې شي تاسو باندې شوی دا امول کې د دیو بل نصر بل آیت کریمه سره یا او اجماع سره مو څنګه ټول سره خیر کوو ساري پوښتنه دا جواب پورا جواب نه کوم جواب هم دې جواب مو کې ویل تاسو تاسو پورا یا نه نقول جواب کوو ان الرجل رجل هم ان الرجل خان غیر متعرضه بها فی الايات دیتا هو دې اظهار کړی شوی نه ده په آیت پای کریمه دې بیان څه معنا وکړي غیر متعرضه بها دیتا هو دې بیان کړی شوی نه ده چاوله دې هغه راځي مې خې درجه کېږي دې خې واجب کنه بدن کې کوم واجب زموږ د مؤنثات دي بدن کې کوم دوا اعضاګان د مؤنث دي زاویدا ده سوا د خدیرونه دي په مخونه د اگر چې دوا دي د مذکر دي نو ټول مؤنث دي ها غیر متعرضه بها فی الآیات دیتا هو دې بیان خونه د کړه شوی پایت کلمه کې او پد شوی ده کنه چې بیان نه شوی موږ به کلمه راوځو او یا اجماع راوځو صحیح کوله د مصنف کوله د اجماع سره خان دا ټول شباب فلا باس ان يثبت بنص اخر دې کې قباحت نشته چې موږ د خیر ول سمې کو چا سره بل آیت کلمه سره ها ودا دې به تاسو نه تا وې چې خیر بیان نه شوی د کلمه کې ځکه موږ چا سره غلو نص اخر سره یا کوم آیت کلمه سره معترض وایي چې ید یسرا بیان باید کلمه کې شوی معترض وایي چې څنګه تاخیر بیان باید کلمه کې نه ده شوی کینه سه اخر سره سمې دوی درنګي دي ید یسرا بیان دې بیان قران نه کړی دا په اجماع غسل کړي اجماع په دې چې خیال ده بس بیان په دوه شرو بس بیان په قران کریم کې نشته دا چې څنګه تعویل چې رجل بیان په قران کې نشته دا نو څه دې دوه سه اخر سره درنګي ید یسرا بیان په قران کې نشته دا نو څه دې دوه چا سره سره چا حدیث وایي نه وایي پوښتنه کوم جواب شاباش دا جواب ده هم
واليد لما كانت متعرضة بها في الآيات جواب وجنا لاس بيان شتا لاس بيانو مطلق لاس بيان قرآن جواب دا غشور چو مطلق قرآن دی ید بیان کرده اموک اجماع روڑی دا چه خیال لاس او کتا خما خگس لاس روڑی گس لاس روڑی بل سے خبت طریقہ ہونش تو بلے نس نشتا موسلا تاکا نس دا زیگی دا تب ہوئے چه زما زر گس لاس نبیتوام کو نس آخر سرا او نس آخر خمدی والی صدا إذا سألنا كنا فقدهم أنا سأل خبر واحد خبر واحد سرا بيان القرآن الكريم جائز بيان القرآن الكريم جائز لا أسأل هذه جواب دخلنا بشوفنا واليد لما كان متعارض بها في الآية تو إيش تما يشتغل القرآن دي بيان كره بيت كلمة وتعين اليمنى مرادا منها أو يمنى خلاص معين شبدا جهات المراد دي مراد أكثر شبدا لا يجوز وقد خمق أهل تنقول كوي لا يجوز جائز ندا أن تثبت تبي سايتين حديث لا يجوز جائز ندا أن تثبت اليد اليسرى بخبر الواحد الذي لا تجوز به الزيادة على الكتاب. ليس جائز زيادة في لا جائز لأنه لم يبقى المحل المعين الذي تعين بالإجماع. كانت بين ذلك الأمر يو غدا شيء خبر واحد درسنا خبري واحد درسنا أو بيبدا دي حديث رٹے کی سلامہ کے اعتراض کار ہوئی ہے نا خلاص ہو گئی بيبدا قید کلمہ کی اجماع بدل نظر سے خیرس خلاص مراد او کدو او وینا خیرن بس ما خلقنا تکرار احتمال کو اشتا کرنا هذا مذهب واقعي امر کے تکرار احتمال سیدھی اسم فاعل کے احتمال تکرار اشتا ہے شافعی مذهب لنا دوبارہ لاس کنٹرول واقع کرنا مجھے دوبارہ لاس کنٹرول سے کیا لاس کنٹرول محل خیلاس کرنا خیلاس میں پکڑے پنچے میں چت سے کر تو کٹ بو جنہیں شو کنٹرول ہے پتہ بولے کہ اللہ یہ وہ ہے کہ یہ لاس کنٹرول کی بات نہ ہو وہ اسے کنٹرول ہاتھ دے يعني شان خبر لم يبقى المحل المعين الذي تعين بالاجماع بخلاف الجلد الا ابدا بوري سره سمجھ آتا اعتراض کوما تو اعتراض وکي تمام کی خبر کړي وا بلکې لانه لم يبقى المحل المعين الذي تعين بالاجماع ده عبارت دی گئی عبارتو دی تمام کی جواب ده بل پر اعتراض شو تمام ډبل به به اعتراض کنه خپل کې ولما قرار